او انشاءالله تفصیل ویډیو به در سره بیا شریک کوو خو موږ وایو چې تاسو ته د جنازې دغه ټایم هم ووایو د تختبای سیری کلی چې کوم دی ملګرو نو په هغې کې به د نصیر مرحوم د دغه ستړي وجود جنازه په 10 بجې باندې کیږي زما سره کیمرامین دی او ما نه بار بار تپوس کوي نوید به یخه به هم ورځ وي چې موږ په ژړا د هغه کور راوتي وو په خفګان د هغه کور راوتي وو یو درد یو تکلیف هم لیدلی او هغه به هم ورځ وي چې د نصیر هغه ستړی وجود به زموږ د دې ویډیو په ذریعه باندې الله پاک کور ته راولي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به یې مخامخ یم تاسو سره د خپل نوي پیج چې نوم یې دی نوید ارماني سپیچ یو ډېر اهم خبر در سره شریک کوم ملګرو که د غم خبر ورته ووایې نو یو ډېر د غم خبر دی که د خوشحالۍ خبر ورته ووایې ملګرو نو زه وایم ډېر زیات د خوشحالۍ خبر هم دی نصیر مرحوم د کم ډیډ باډي چې په سعودي عرب کې د پیسو د وجې نیولې شوې وه او پرته وه هغه ډیډ باډي په 12,000 ریال کې د سعودي عرب حکومت اصاره کړې وه په هغه باندې د اسپتال قرضه هم و په هغه باندې غالبا چې د کپیل پیسې هم پاتې وي د 9 ورځو نه د نصیر بای کوم چې د تختبای سیری کلي سره تعلق لري د هغه باډي په سعودي عرب کې پرته ویلي چیرې څو پورې دا 12,000 ریال نه ډک شوي نو تر هغې پورې موږ دغه ډیډ باډي تاسو له نه درکوو ما ته یو ورور کمنټ زما په ویډیو باندې وکړو ما چې کله هغه خبر واورېدو نو هغه ورور سره ما رابطه وکړه ما ته ویل چې نوید بھائی د الله د رضا دپاره د دې اواز اوچت کا فی سبیل الله د الله د رضا دپاره ملګرو مخلصي وه په هغه کار کې او زه ورله لاړم د خوشحالۍ خبر دا دی ملګرو چې الحمدلله د نصیر بھائی باډي چې کومه ده نو هغه نن په 2 بجې د سعودي عرب ایرپورټ دغه تکلیفونه ویوړو جي په 10-11 بجې باندې هغه خو ما ته خو ډېر ښې خبرې کړې خو دا یو خبرې رانیر کېږي ځکه چې کله زه ویم ژوندی و نو دا یو ارمان به یې کړی و چې زه به یو ورځ په ایرپورټ باندې ځم ډکې منګولې خپلو بچو له به ځمه نن نصیر بھائی په تابوت کې راغلو هغه زری زری وجود ملګرو چې سا خو پکې اوس نشته دی خو زه یم چې کله د سعودي عرب په ایرپورټ باندې هغه ډیډ باډي جاز ته ختلي نو دمه به ورته میلاو شوي څه لږه ډېره ځکه موږ مسافر کتلي دي ملګرو هغه وایي چې کله په ما باندې اواز وشي چې یاره په چوټۍ باندې ځمه نو ما ته ډېر زیات سکون میلاو شي کله چې زه د سعودي عرب ایرپورټ ته وخېږم نو زه یم چې زه به اوس د خیره سره د پاکستان په ایرپورټ باندې کوزېږم هغه روغ وي د هغه یو امید وي چې ماله به د پاکستان په ایرپورټ زما بچي راغلي زما د خاندان خلک راغلي او به ما ځان ته رانږدې کړي زه به هغوی وینم زه به دمه شم خو نن د نصیر بھائی باډي د پاکستان په ایرپورټ باندې کوزه شوه خو زه وایم چې دمه شو ځکه دمه شو ملګرو چې په سعودي عرب کې د هغه ډیډ باډي د پیسو د وجې پرته وه بیا زه لاړم ملګرو ما ورله فی سبیل الله د الله د رضا اواز اوچت کو ستاسو پښتنو هغه راویوځای کېدل هغه مرسته په هغه ویډیو چا کمنټس کړي چا ور لایک ورکړي چا شیر کړي د الله د رضا دپاره هغه ویډیو ملګرو یو دومره ښکلی کار وکړو چې د 9 ورځو نه پرته هغه ډیډ باډي الحمدلله ثم الحمدلله هغه په یو ورځ کې الله جل شانه د هغه قرض نه خلاصه کړه نو هغه ویډیو په یو ورځ کې دنه د نصیر مرحوم هغه ډیډ باډي د سعودي عرب هغه بې ضمیره خلکو دغه قرض نه راخلاصه کړه بیا 2-3 ورځې ملګرو د هغه ډیډ باډي ایساره وه خو صرف دې ته ایساره وه چې یاره چې کوم تابوتونه دي نو سرکاري تابوتونه نه وو تابوتونو ته 5-6 ورځې هغه پرته وه خو د نصیر بھائی ډیډ باډي اخره کې الحمدلله پاکستان ته راورسېده دمه به ورته میلاو شوي چې د پاکستان په ایرپورټ باندې هغه ډیډ باډي راکوزه شوي ملګرو خوشحالي به دا یو داسې غم دی چې په دې غم کې خوشحالي ده چې د خاندان خلک د 10-15 ورځو نه د نصیر بھائی د ډیډ باډۍ په انتظار ونن هغوی ته خوشحالي میلاو شو چې زه الحمدلله د نصیر بھائی ډیډ باډي پاکستان ته راورسېده څومره پښتنو په دې ویډیو کې مرسته کړې ده څومره پښتنو دا آواز تر لرې رسولی دی ځکه زمونږ الحمدلله دا ویډیو ډېره لرې رسېدلې وه ارشد خان بھائی کوم چې په سعودي عرب کې دی هغه د معدې علاج کوي تاسو بیا ډېر زیات ښه پېژنئ د هغه پورې زموږ دا ویډیو ورسېده هغه پرې هم ریاکشن وکړو هغه ورسره امداد هم وکړو د هغه ډېره زیاته شکریا ادا کوم او الحمدلله هغه ډیډ باډي د نصیر بھائی راورسېده دا ستاسو مرستې وي پښتانه چې کله رایوځای شي د دې نه غر جوړ شي تاسو پښتنو ثابته کړه
چې کله مونږ یووالی وي کله مونږ راغونډ شو نو هغه خو ډېر زیات هغه د ویډیو شیر کولو په ذریعه که ویډیو له کمنټس وي که ویډیو له لایک وي که د هغه ډیډ باډۍ سره مرسته وي نو کله چې پښتانه را یوځای شي د هغې نه غر جوړ شي او تاسو یو مثال قایم کو چې د نصیر بهي ډیډ باډۍ چې کومه په قرض کې پرته وه موږ د هغه سعودي عرب د بې ضمیره خلکو نه راخلاصه کړه زه په تاسو باندې شاباسي ویم پښتنو زه تاسو ته په 2 لاسه باندې سلام کوم دا تاسو یو ډېر بهترین کار وکړو بیا په څنګ کې ما سره ملګری زما کیمرامین غلام سرور بهي هغه هم ستاسو د ټولو شکریه ادا کوي که زه تاسو ته ووایم ملګرو نو زما غلام سرور بهي چې کوم ملګری دی زما سره کیمرامین دی او ما نه بار بار تپوس کوي نوید بهي هغه به هم ورځ وي چې موږ په ژړا د هغه کور راوتي وو په خفګان د هغه کور راوتي وو یو درد یو تکلیف هم لیدلی او هغه به هم ورځ وي چې د نصیر هغه ستړی وجود به زموږ د دې ویډیو په ذریعه باندې الله پاک کور ته راولي دا پښتنو ستاسو مرستې دي زه ډېر زیات مطمئن شم ما ته د پیج نه 1 روپۍ هم نه میلاویږي ما ته د سوشل میډیا نه نوره پیدا نشته زما د سوشل میډیا پیدا دا ده چې زما د اواز زما د یو پښتون ورور په کار راشي دا زما د سوشل میډیا پیدا ده دا ماله پیسې هم دي دا ماله هر څه دي که ماله د سوشل میډیا نه پیسې راځي او که نه زه د یو پښتون ورور په کار رالم زما پیج زما اواز د یو پښتون ورور په کار باندې راغلی بیا دلته چې د نصیر مرحوم چې کوم زوی دی ریاض بهي د هغه سره هم خلکو ډېرې رابطې کړي دي خلکو هم زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم هلته چې کوم یاسین بهي دی هغه زموږ دپاره ویډیو هم رالیږلې ده د دې ویډیو په اخر کې تاسو سره د ویډیو شریک کومه یاسین بهي کوم چې فی سبیل الله د الله د رضا دپاره لګیا او د څو میاشتو نه نصیر بهي په هسپتال کې هم یاسین بهي ورسره خپلې منډې تړلې والې دي چم په چم کوڅه په کوڅه دیره په دیره ګرځېدلی خلکو ته دروازې ډبولې دي د خلکو نه د نصیر مرحوم دپاره چندې غوښتې دي د هغه رور همت ته هم موږ په 2 لاسه باندې سلام کوو چې شکر دی چې یاسین بهي و که چېرې یاسین بهي نه وې نو د نصیر بهي به څه کېدل نو د یاسین بهي دغه منډې تړلې هم مونږ ستایو او انشاءالله تفصیل ویډیو به در سره بیا شریک کوو خو مونږ وایو چې تاسو ته د جنازې دغه ټایم هم ووایو د تختبای سیرې کلی چې کوم دی ملګرو نو په هغې کې به د نصیر مرحوم د دغه ستړي وجود جنازه په 10 بجې باندې کیږي د جمعې مبارکه ورځ ده څومره چې هم د تختبای خواوشا علاقې خلک دی هغوی ته مونږ ریکویسټ کوو چې په دغه جنازه کې شریک شئ چې د دغه رور دغه وجود ته نور هم داد میلاو شي څنګه چې په سعودي عرب کې پروت و که چېرې دا پاکستان وې د دومره زرې به نه وې پروت خو دا سعودي عرب و نو په پاکستان کې دغه رور له راشئ د ده دغه اخیری چې کوم دیدار دی هغه وکئ چې خوشحاله شي چېرې پښتانه راله یو ځلې بیا راغلي دي په اتفاق راته ولاړ دي انشاءالله هغه تفصیل ویډیو به در سره هم په دې پیج باندې شریک کوم نوید ارماني سپیچ چې کوم زما دا نوی پیج دی ځکه هغه نورو پیجو باندې وارننګ دی نو پیج در سره لایک کوئ ویډیو لازمي مخکې شیر کوئ او د هغې ویډیو انتظار کوئ چې انشاءالله العزیز د نصیر بهي دغه ډیډ باډي به ستاسو سره د ویډیو په ذریعه شریک کوو چې په کومه طریقه د هغه دفن کیږي ما نوید ارماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت چرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله سات اخره کې واس پاکستان زنده باد پښتون زنده باد تل دی آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله پاک علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د نصیر بهي ډیډ باډي بنن پاکستان د درورسي پیښور ایرپورټ باندې زه ټولو ملګرو زه شکریا ادا کوم چا چې زموږ څخه دې کې امداد کړې منډه تړلې والده نو هغوی زه ټولو زه شکریا ادا کوم خصوصا د نوید ارماني زه شکریا ادا کوم چې هغوی په سوشل میډیا باندې اواز اوچت کړو د هغوی دا کور حالات خلکو ته وړاندې کړل نو د هغوی زه خصوصا شکریا ادا کوم والسلام